ورځ د قیامت ملاوي. هغه درې سزاګانې څه شی دي؟ اول نمبر دا چې د انسان سره با چې کوم انسان د سستۍ د وجې نه منځ پرېږدي تر کوي او دا پروا نه لري چې آیا د مانځه ټیم دی، دا منځ ما باندې فرض دی، دا زه ادا کوم او دغه خپله غاړه خلاصه کړم، د هغه ژوند دپاره تیاری وکړم او دا پروا نه لري او سستۍ کوي، نو رب العزال به دې انسان ته په ورځ د قیامت باندې درې سزاګانې ورکوي. هغه درې سزاګانې څه شی دي؟ اول نمبر دا چې الله تعالی به دې انسان سره په سختۍ سره حساب کتاب کوي، په سختۍ سره. او دویم نمبر سزا دا ده چې دا انسان به د ده نه به الله تعالی ناراضه وي، خفه به وي چې الله تعالی زما او ستا نه ناراضه وي، خفه وي رانه، نو ما او تا به جنت ته څه لاړ شو، زما او ستا اعمال به چېرته برابر شي، زما او ستا نیکیانې به هلته په تله د میزان کې موږ سره چېرته برابر شي. او دریم نمبر سزا دا ده چې دا انسان به جهنم ته داخلېږي، کوم انسان چې سستۍ د وجې نه منځ پرېږدي. او زموږ معاشره کې نن سبا دا بیماري ډېره زیاته ده. څوک دا پروا نه کوي چې یاره د مانځه ټیم دی، څوک دا نه وایي چې یاره دلته کې زه کار کوم خو دا کار روزي ګټل هم ټیک ده، خپلو بچو دپاره به روزي هم ګټې، خپل ځان دپاره به روزي هم ګټې، لیکن چې د مانځه ټیم یو 10 منټه خپل مانځه ته نشي ورکولی. دا که ته د عبادت وکړې نو ته بل مسلمان ته پیدا نشي ورکولی، بلکې دا ستا دي، دا څه اعمال چې کوي دا ستا خپل ځان دي. تا په ورځ د قیامت باندې یا په قبر کې تا نه خپل بچي خلاصولی شي، نه د کور والا خلاصولی شي، نه د ورور خلاصولی شي، نه د پلار خلاصولی شي، نه د رشته دار یعنې هغه دوست، هغه نږدې دوست هم نشي خلاصولی، بلکې چې تا خلاصوي هلته کې او تا د عذاب نه بچ کوي، نو تا به صرف او صرف واحد یو څیز بچ کوي، او یو څیز څه شی ده چې ستا اعمال دي، نیک اعمال چې دي دا به تا بچ کوي. نن سبا عزتمندو دا په مونږه څه شوي د کوم طرف ته روان یو، دا عذابونه په مونږ باندې دې وجې نه راغلي. او وایي کوم انسان چې د سستۍ د وجې نه منځ پرېږدي، دا انسان چې دی په ورځ د قیامت باندې دا انسان په دغه عذاب کې مبتلا وي، په دغه عذاب کې به مبتلا وي، حتی چې جهنم ته به داخل شي، په دغه عذاب کې به مبتلا وي.